اوس تخیمه چې کومه طریقه باندې سجده هغه به مونږ کوو، کومې غلطۍ راځي د هغې نه به ځان ساتو. اول چې طالب علم سجدې له ورشي نو تاسو وګورئ دا چې کومه سجده ده دا غلطه ده، په دې کې کمې غلطۍ دي. یو غلطي پکې دا ده چې د دا څنګلې ځمکې سره جوختې لګولې دي، حالانکې د نارینه او د زنانه مونځ کې به دا فرق وي چې زنانه به څنګلې لګوي او نارینه څنګلې به اوچتي، نو دا به روچتي شي. دویم د ده پوزه هغه هم په ځمکه باندې صحیح نه ده لګېدلې، نو دا پوزه تندې دا به برابر په ځمکه باندې صحیح ولګي. دریم که مونږ وګورو شاته د ده خپې چې کوم دی هغه ګډې وډې دي، هغه ګوتې قبلې طرف ته صحیح برابر نه دي، نو دی به خپلې خپو کې به لږه فاصله وساتي او داسې خپې به مکمل برابر کړي. ملا هغه هم چې کوم دی ښه برابر قبلې طرف ته راځي